او په مانځه کې سجدې ته د تلک طریقه دا ده چې کله تاسې سجدې ته ځئ نو په دې وخت کې اول تاسو زنګنونه یعنی تاسو ګونډې د په ځمکه باندې ولګوئ او دې سره تاسو سر او سینه د مه کږوئ بلکې اول تاسو سیده ګونډې په ځمکه باندې ولګوئ او بالکل سینه او سر د بالکل سیخه ساتئ او دې نه بعد تاسو لاسونه د په ځمکه باندې لګوئ او دې سره تاسو سینه او سر د دواړه کږوئ او بیا چې کله لاسونه تاسو په ځمکه باندې ولګوئ په هغه نه بعد اول پوزه په ځمکه باندې ولګوئ هغه نه بعد تندی چې کومه ده ټنډه دا په ځمکه باندې ولګوئ او د دې خبرې ډېر زیات اهتمام کوئ چې کله هم سجده کوئ نو په سجده کې دا لاسونه داسې ترتیب باندې کېدی چې سر چې کومه ده دا بالکل د دې دواړو لاسو په منځ کې راسي او دا غوږونه چې کومه دي د غوږو پیڅکو د دې نرمې حصې چې کومه دي دا د دې کټې ګوتې برابر راشي لکه څنګه چې تکبیر تحریمه وخت کې کوم سبق چې تیر شوی په هغه کې ما درته ویلي وو تکبیر تحریمه وخت کې چې کله لاسونه اوچتوئ د دې دا کټې ګوتې چې کومه دي دا به د غوږو د پیڅکو د دې نرمې حصې سره برابرې وي داسې چې کله تاسو سجده کوئ په سجده کې هم دا ګوتې دا د دې نرمې حصې سره برابرې ساتئ شرح معانی الاثار کې حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ دا روایت موجود ده وای صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې منځ وکړو فکان اذا سجد وضع وجهه بین کفیه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مخ د دوړو لاسونو په منځ کې کېښودو نو په کار ده چې کله سجده لګو په سجده کې د لاسو ګوتې چې کومه دي دا بالکل د قبلې طرف ته وي او ګوتې نه زیاتې کولاوي او بالکل ګوتې داسې بند ساتل چې هغه ټولې د قبلې طرف ته وي او خپل مخ چې کومه ده دا د دواړو لاسو په منځ کې پکار ده او چې کله مونږ تاسو سجده کوو نو په سجدې کې د دې خبرې ډېر زیات اهتمام ساتئ چې د خپل ترخونه دا بالکل ظاهر وي او بل دا څنګلې چې کومه دي دا د دې ورنو سره او د دې اړخو سره دا نه وي لګېدلي بلکې بالکل جدا وي او لاسونه چې کومه دي دا څنګلې دا د خپلې خېټې نه هم جدا وي نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ته حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رأیت النبي صلی الله علیه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وای نبی علیه الصلاة والسلام چې کله منځ کاوه نو په مانځه کې به اول رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ګونډې په ځمکه باندې لګولې او بیا به یې هغې نه بعد لاسونه په ځمکه باندې لګول او کله چې د سجدې نه راپاڅېدو بیا په هغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم اول لاسونه د ځمکې نه راوچتول هغې نه بعد به یې خپلې ګونډې او زنګنونه د ځمکې نه راوچتول او د سجدې په حالت کې تسبیحات چې کومه دي هغه 3 وارې سبحان ربی الاعلی یا 15 وارې یا 9 وارې که څوک یو هم سبحان ربی الاعلی وایي او د تعدیل ارکان لحاظ وساتي نو لمونځ د دغه انسان هم کېږي او که چېرته د تعدیل ارکان لحاظ نه وساتي بیا د دغه سړي لمونځ نه کېږي او داسې په نفلي لمانځو کې نورې دعاګانې هم تاسو ویلی شئ یو دا سبوح قدوس رب الملائکة والروح دا دعا هم ویلی شئ که چاته یاد وي په سجدو کې په تسبیحاتو نه بعد د دې اهتمام کوي او بله ده سبحان ذي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه والعظمه د زوا په زبر سره هم ویلی شي او زوا په سکون سره هم ویلی شي او درمه دعا ده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره دې معنی دا ده چې یا الله دې ما ټول ګناهونه معاف کا او د ما واړه ګناهونه معاف کا د ما لوی ګناهونه معاف کا او د ما تیر شوي ګناهونه معاف کا او وروسته چې د ما نه کوم ګناهونه کېږي هغه هم راته معاف کا او د ما چې کوم ګناهونه ظاهر وي هغه هم راته معاف کا او کوم ګناهونه چې د ما پټ وي هغه هم راته معاف کا نو په لمانځه کې د دې شیزونو ډېر زیات اهتمام کوئ کوم یو کس ته چې دا دعاګانې یادوي نو تسبیحاتو نه بعد د دې دعاګانو اهتمام دې کوي او که چاته یاد نه وي هغه د کوشش وکړي چې دا دعاګانې یادې کړي